امام بخاری رحمه الله دا کتاب په 2 جلدونو کې لیکلی دی او دا 2 جلدونه د دوره حدیث په کال باندې ویل کېږي او دا جلد ثانی دی او دا آخري باب دی. دې کې چې کومه مسله ذکر کړې ده امام بخاری رحمه الله نو هغه څه ده، هغه د وزن اعمال باره کې ده چې په ورځ د قیامت به د اعمال وزن کېږي، اعمال بدل کېږي. او بیا حدیث مبارک ذکر کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 2 کلمې داسې دي چې الله پاک ته ډېرې محبوبې دي، تله د میزان کې ډېرې درنې دي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. چونکې حدیث مبارک کې ثقیلتان فی المیزان، په تله د میزان کې د دې د درنوالي تذکره ده. نو امام بخاری رحمه الله دا حدیث راوړی دی د دې مناسبت سره باب سره. په ورځ د قیامت باندې به د اعمالو وزن کېږي. امام بخاری رحمه الله فرمایي دعوه یې دا ده، غرض یې څه دی؟ 2 غرض یې دي. یو غرض شاه کشمیر رحمه الله ذکر کوي او چې فیض الباری د هغې تقریر دی په عربی کې مرتب شوی دی، په هغې کې علامه شاه کشمیر رحمه الله فرمایي چې دې نه مخکې امام بخاری رحمه الله چې کوم مسله چېړلې ده هغه د کلام مسله ده چې الله جل جلاله خبرې کوي، الله جل شانه ته کلام ثابت دی. او معتزله دا نه مني چې خدای پاک ته کلام صفت ثابت دی. هغه وایي چې الله جل جلاله متکلم داسې دی چې هغه کلام د چا په ژبه او د چا په خوله باندې پیدا کړي، خالق د کلام دی، متصف بالکلام نه دی. هغه د ډېرو صفاتو انکار کوي، نو وایي چې صفت د کلام نه. امام بخاری رحمه الله دا مسله ډېره اوږده او په ډېرو ابوابو کې ذکر کړې ده او آخري باب یې همدغه دی چې کلام د الله جل جلاله صفت دی او الله پاک خبرې کوي. بیا یو وجه دا ده چې دلته نه فرق بیانوي. امام بخاری رحمه الله وایي چې الله جل شانه ته هم کلام ثابت دی او بنده ته هم کلام ثابت دی، الله هم متکلم دی، بنده هم متکلم دی، لیکن د الله په کلام کې او په خبرو کې او د بنده په خبرو کې فرق دی. هغه ډېر فروق ذکر کولو دا وخت نه دی. یو فرق امام بخاری رحمه الله ترجمه الباب نه اشاره کوي، هغه دا چې د الله جل جلاله کلام وزن کېږي نه، هغه په تله کې تللی کېږي نه، او د بنده کلام چې کوم دی نو هغه په تله کې تللی کېږي. نو دا فرق شو چې زما او ستا خبرې دا به په ورځ د قیامت تللی کېږي او د الله جل جلاله کلام تللی کېږي نه، هغه صفت قدیم دی. نو فرق پکې شته، لیکن کلام صفت الله جل جلاله ته ثابت دی.